بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د قرآن پاک د ترجمه سبق نمبر 22 سے سوره بقره شروع ده. اوله سپاره ده، 15 رکوع ده. ان شاء الله نن د 15 رکوع اولنې آیات ته او د سوره بقره د شروع نه 40 نمبر آیات ته 40 نمبر. نن به ان شاء الله مونږ د یو آیات لفظي ترجمه او ورسره تفسیر کوو. نو اول تلاوت کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. صدق الله العظيم. خجي یا بنی اسرائیل. بنی په اصل کې زامن ہوتا وای، زامن ہوتا. او اسرائیل دا د یعقوب علیہ السلام لقب دی. او دا بنی چې کنه بنی دا د ابن جمع ده. دا بنی چې دا جمع ده او د دې واحد راځي ابن. ابن یو زوی ته وای. ابنانی دو زامن ہوتا وای. او بنونه دا ډیرو زامنو ته وای، د دوو نه زیات ہوتا. ٹھیک شو. بنونه جمع لري او دا بنونه چې کله حالت نسبی او جری ته وړي کنه نو بیا دا بنی ناراضي. بنینا. ٹھیک شو. نو دا بنینا چې کنه دا بنینا دا بیا د دې چې کله دا کله مضاف شي نو دا نون ته پریوځي ختم شي نو دا بیا بنی پاتې شي. بنی دا بنی معنی دا زامن، ابن معنی دا زوی او بنی معنی دا زامن. او اسرائیل یعنی اے د اسرائیل زامنو. یا معنی دا اے او بنی معنی د زامن. او اسرائیل د یعقوب علیہ السلام لقب دی. اول ز تاسو په دې باندې پوهه کم د ابراهیم علیہ السلام چې د درې بیبیانې وي. اوله بیبي سارا ده، او دویمه بیبي چې دا هغه هاجره. او دریمه بیبي چې دا کنه هغه قطوره، حضرت قطوره. نو دا قطوره چې دا دوره مشهوره نه ده. ٹھیک شو. او بیبي سارا دا مشهوره ده، بیبي هاجره مشهوره ده. الله جل جلاله ابراهیم علیہ السلام لا د 85 سال عمر کې یو زوی ورکو او مشره زوی و داغه اسماعیل علیہ السلام نومو. اسماعیل علیہ السلام. او بیا د اغین ورسته الله جل جلاله یو دویم زوی ورکو د بیبي سارا نه اسحاق علیہ السلام. ٹھیک شو. د ابراهیم علیہ السلام بیا ډیر زامنو سب چی بیا د قطوره نو. نو ګورئ د ابراهیم علیہ السلام بیبي چې سارا داغي اولنې زوی اسماعیل علیہ السلام دا مشره او دویم زوی بیا اسحاق علیہ السلام. دا ابراهیم اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام رونو د پلار نه یو سکو او د میندو نه بیا میرنو کنه یعنی بیبي سارا او هاجره. نو دا دوانه رونه دي. نو اوس دلته کې چې اسحاق د اسماعیل علیہ السلام په زامنو کې بیا نور پیغمبران نه دي راغلي. اخره کې پکې محمد صلی الله علیه وسلم الله پاک پیغمبر راولېږلو. زمونږ دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې نو دا الله پاک د اسماعیل علیہ السلام په بچو کې راولېږلو. او د ابراهیم علیہ السلام د بیبي سارا د طرف نه چې کوم اسحاق علیہ السلام زوی دی کنه اسحاق علیہ السلام دل الله پاک بیا یعقوب علیہ السلام زوی ورکو. یعقوب علیہ السلام او د دې یعقوب علیہ السلام بیا 12 زامنو. 12 هغه 12 زامنو کې یو یوسف علیہ السلام مو. نو د دې یعقوب علیہ السلام خپل نوم یعقوب علیہ السلام دی او لقب چې کنه لقب هغه اسرائیل دی.
اسرائیل نو ګورئ دا اسرا چې دی کنه اسرائیل دا د عبرانی ژبې لفظ دی نو د دې اسرا معنی دا بنده او د دې ایل معنی دا الله جل جلاله نو د دې معنی دا عبد الله عربی کې ورته عبد الله وای او په عبرانی ژبه کې ورته اسرائیل وای عبد الله معنا د الله بنده او د عربی کې او د اسرائیل معنا هم د الله بنده خدا د عبرانی ژبې لفظ دی نو دا اسرا چې کنه اسرا نو دا بنده ته وای او ایل چې کنه ایل دا الله ته وای الله ته ٹھیک شو جی امید دی تاسو په دې باندې پوه شئ دا تاریخ د تلک زکه وایم چې دا ډېر لازمي دی دلته زمونږ اوس پکار راځي او بیا به زه دومره تفصیلي نه وایم دا یو آیات موږ زکه منتخب کړی دی چې د بني اسرائیلو اکثریت دغه چې دی دا تاریخ په ان شاء الله موږ دلته کې وایو نو د یعقوب علیه السلام خپل نوم اسرائیل دی او د خپل نوم یعقوب علیه السلام دی لقب اسرائیل دی لقب سره اسرائیل دی او د دې یعقوب علیه السلام 12 زامنو په هغه 12 زامنو کې یو یوسف علیه السلام مو د دې یعقوب علیه السلام په 12 بجو کې د یوسف علیه السلام چې کنه د په اولاد کې د یوسف علیه السلام یاد د یعقوب علیه السلام په اولاد کې بیا الله پاک سلور زره پیغمبران بعضو کتابونو 15,000 لیکلي دي خدا سلور زره پیغمبران په هدایت القرآن کې مفتی سعید احمد پالنپوری رحمت الله علیه لیکلي دي چې د یعقوب علیه السلام بیا په دې اولاد کې سلور زره پیغمبران الله پاک بیا را لېږلي تر د عیسی علیه السلام پورې او د بني اسرائیلو د پیغمبرانو دروازه په عیسی علیه السلام بنده شوې ده بس عیسی علیه السلام نه پس په بني اسرائیلو کې بیا نور پیغمبران نه دي راغلي په بني اسرائیلو کې آخري پیغمبر د عیسی علیه السلام ټیک شو جی نو د دې یعقوب علیه السلام چې څومره بچیو کنه سره د پیغمبرانو هغه ټول د بنی اسرائیل وي نو پدې کې بیا حضرت داوود علیه السلام الله را لېږلی سلیمان علیه السلام دی پکې بیا پسې دانیال علیه السلام راغلی دی پدې کې موسی علیه السلام دی پدې کې عیسی علیه السلام دی پدې کې هارون علیه السلام دی پدې کې ډېر زیات پیغمبران د اسحاق علیه السلام د زوی چې دی یعقوب علیه السلام د په اولاد کې الله را لېږلی نو د یعقوب علیه السلام د ټولو بچو ته بني اسرائیل وای بني زامنو ته وای او اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب دی نو د یعقوب علیه السلام زامنو د یعقوب علیه السلام زامنو نو دلته د یا بني اسرائیل معنی را د یعقوب علیه السلام زامنو خجی اوس وګورئ دا بعض مورخینو تاریخ دانان چې ورته وي تاریخ دان نو بعضو تاریخ دانو ویلي دي کنه وای د یعقوب علیه السلام 12 زامنو دا خو د قرآن او د حدیثو نه ثابت دي خو په دې 12 زامنو نه بیا 12 قبیلې اوچلې دي 12 قبیلې اوچلې دي نو په دې 12 قبیلې کې 2 قبیلې چې دي کنه 2 قبیلې په دې افغانستان کې کوه سلیمان ورته وي التکرالل ځکه د بني اسرائیل باندې بیا د مصر چې کم فراعنه براتل کنه فرعونیان نو هغه په دې زیاتې کولو ظلم او زیاتې به کولو نو دې کې بیا 2 قبیلې رالي 2 زامنو بچی رالل کوه سلیمان کې اوسېدل کوه سلیمان کې نو بیا چې کله هغه لس بچی په مصر کې پاتې شو کنه نو هغه لس بچی چې کنه نو دی بیا شام ته لاړل الته کې شام کې بیا اوسېدل دا سو وخت کې پس نو په دې باندې بیا الله پاک یو ظالم بادشاہ مسلط کو داغه بخت نصر نو هغه بخت نصر چې کنه د دې ځوانان به شهیدانول او د دې بوډاګان به پر خودل ماشومان به پر خودل بوډاګان به پر خودل ماشومان به پر خودل د دې لسو زامنو د اولاد د دې مشران به د ځوانان به قتلول ماشومان او مشران به پر خودل نو دوی به خپل غلامان جوړول دا مشران به خپل غلامان کړه ماشومان به خپل غلامان کړل بیا دې بخت نصر داسې وکړ چې د دې بني اسرائیلو د زنانو بې عزتي شروع کړه نو دغه بني اسرائیلو د لس زامن چې وکنه دا د افغانستان کوه سلیمان ترالل په د چې کم دورونه مخکې راغلو هغه پسې رالل چې تاسو راشئ او دا بخت نصر زمنګ د زنانو بې عزتۍ ته لاس واچول
نو دا د افغانستان دا کم خلک چې دي کنه دا کم دوه زامنو بچی چیو دوی دلته غټ غټ قبیلې جوړې شوی وي نو هغه بیا آف غا شروع کړه لکه هغه ډیر زیات غوسه شو او د خلینې آف غا وتل نو هغه نه دی نوم کې خو شو افغان نو دا بعض مورخین وای چې دا د یعقوب علی السلام هغه بچو کې د دوه زامنو بچی دلته کې راغلیو نو دوی ور سره بیا لاړل دوی پښتانه بیا پښتو به دلته کې ویلا دوی بیا ور سره د دوه زامنو بچیم شول او هغه د لس زامنو بچیم شول او لاړه بخت نصر سره جهاد وکړو او هغه بیا مردار کړ نو بیا د دې پښتنو نه پښتنو د دې دوه زامنو نه بیا پښتنو سلسله او چلی دا پښتنو نو بیا د پښتنو ته د پښتانه د کم ځای نه نوم کې خو دې شو بیا چې کله نبی علیہ السلام په زمانه کې خالد ابن عبد الله رضی الله عنه خالد ابن عبد الله رضی الله عنه او د سره او ملګری نور نبی علیہ السلام دی له تشکیل ورکو افغانستان ترال او بیا د خلکو له بیا دغه ورکولو دعوت په ورکولو د مسلمانېدو نو بیا دغه کوه سليمان تراغلی دي نو چې کم د بنی اسرائیل قبیلو د دوانو قبیلو کم مشر کنه دغه قیس نومو قیس دا قیس د عبرانی ژبې لفظ دی د عبرانی ژبې لفظ نو دا قیس چې دا د پښتنو بیا مشرو د بنی اسرائیلو دا کم دوه زامن چې راغلیو کنه نو د دې بیا مشر قیس دا د بنی اسرائیلو د دې زامنو مشرو په افغانستان کې نو دې قیس ورته وی د اتو صحابه ته خالد ابن عبد الله رضی الله عنه ته وی چې یاره تاسو کوم مشر را لګلی کنه هغه مشر سره به موږ ملاقات کوو یعنی محمد صلی الله علیه وسلم سره موږ ملاقات کول غواړو نو دیم هغه تو صحابه سره پورا قافله لاړه مدینه منوره ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات لا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر خولي خوږی خبرې وشوي او نبی علیہ السلام ورته اسلام پیش کو دی اسلام قبول کو او په اسلام سلام به انتها زیات عشق او محبت شو نو بیا د قیس سره نبی علیہ السلام د نوم د قیس نوم عبد الرشید کې خودو نو د بیا نوم شو قیس دا عبرانی ژبې لفظ دی او عبد الرشید چې قیس عبد الرشید نو دا عبد الرشید چې کنه عبد الرشید نو دا د عربی ژبې لفظ دی نو دا عبد الرشید د عربی ژبې لفظ دی او دا قیس چې دا د عبرانی ژبې لفظ دی او دا عبد الرشید عربی ژبې نو د بیا نوم د اول نومو صرف قیس د عبرانی ژبې لفظ دی قیس او بیا نوم شو قیس عبد الرشید رضی الله عنه د خو بیا ایمان راوړو او د پښتنو مشرو او نبی علیہ السلام بیا ورته سو فرمایل نبی علیہ دی چې کله د اسلام سره خپل عشق او محبت ظاهر کو کنه نو بیا ورته نبی علیہ السلام او فرمایل اولئک فتحان الاسلام فتحان الاسلام دا د اسلام فتحان دی نو زه تاسو اوس پوهیږم خو بیا نبی علیہ السلام د قیس عبد الرشید سره د حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه چې د مدینه منورې په صحابو کې د ټولو نه بهادر صحابیو او د 3000 صحابو سره په یوازې جنگیدل او ټول قیمه کړي د اوسته تختیدلې دي نو خالد ابن ولید چې هغه ته سیف من سيوف الله لفظ ملو شوی سیف من سيوف الله ٹھیک شو د الله د تورو نه یو تور نوم ورته کې خودل شوی خالد ابن ولید رضی الله عنه بیا د خالد ابن ولید رضی الله عنه دی قیس عبد الرشید لخپل لور ورکړه نو ګورئ یاد ساتئ زمونږ پښتانه د مور د طرف نه د خالد ابن ولید رضی الله عنه د لور بچیو ٹھیک شو د خالد ابن ولید رضی الله عنه وسیدي زمونږ د پښتانه او د پلار د طرف نه د حضرت یعقوب علیہ السلام بچی دي چې راکم مستند مورخین دی تاریخ دانان دی اغي د وینا مطابق نو پښتانه یو طرف د یعقوب علیہ السلام اولاد نه راغله یعنی یو طرف نه نیکه چې هغه یعقوب علیہ السلام دی د پلار د طرف نه د پښتنو او د مور د طرف نه د پښتنو نیکه خالد ابن ولید رضی الله عنه دی نو یو په د الله په فرمانبردارۍ کې د یعقوب علیہ السلام د پلار چې قیس عبد الرشید د یعقوب علیہ السلام د طرف نه مونږه پښتانه د پیغمبر اولاد کې رالو او دا خالد ابن ولید رضی الله عنه د لور وا
دا غي لورم نومم تاریخ دانانو لیکلی دی. نو زمونږ د نیا ابی نوم چې و د خالد ابن ولید رضی الله عنه چې کومه لور وه د هغې نوم هم تاریخ دانانو لیکلی زما ذهن نه ووته جي. خو دا د قیس عبدالرشید رحمت رضی الله عنه بیا د خالد ابن ولید رضی الله عنه لور سره نکاح وشوله، هلته کې بیا واده مو شو. نو بیا ورته نبی علیه السلام وفرمایل اولئک فتحان الاسلام، اولئک فتحان الاسلام، اسلام اولئک فتحان الاسلام. اوس دا فتحان وای ستا یاد وساتئ. تاسو به کشتۍ لیدلی، کشتۍ د کشتۍ دا یو تخته چې ده کنه دا په اوبو کې وي او یو تخته داسې راغلی وي، یو تخته داسې راغلی وي. ټیک شوه، دلته کې بیا دا داسې جوړه شوي کشتۍ. ټیک شوه، د کشتۍ د ښکته حصې ته په عربی کې فتحان وای، فتحان. نو نبی علیہ السلام د صحابه ته فرمایل وای اولئک فتحان الاسلام. دا خلک چې دی راکم قیس عبدالرشید رضی الله عنه چې راکمه قافله ځان سره وسوه، دوی وای د اسلام دا ملاتړ دی، ملاتړ د اسلام ملاتړ دی. دوی په اسلام کې غیرتمند خلک دي، په حیا کې غیرتمند دي، په دین کې دا غیرتمند خلک دي، په قرآن او په حدیث کې دی غیرتمند خلک دي، په قرآن او حدیث باندې مضبوط ایمان دی راوړی دی. نو نبی علیہ السلام ورته وویل او فرمایل اولئک فتحان الاسلام، اولئک فتحان الاسلام. دا د اسلام ملاتړ دی، ملاتړ. ٹھیک شو. نو دغه نه مراد مونږ د فتحان نه مراد مونږ د ملاتړ واغستو چې یعنی دی د اسلام ډیر مضبوطه قلعه ده، قلعه. نو ګورئ چې د کشتۍ د ښکته حصه لرې کې که نه نو دا کشتۍ بیا ډوبېږي. ټیک شوه، یا د کشتۍ پر ښکته حصه کې که سوری وشي نو بیا هم دا کشتۍ ته اوبه ځي او دا کشتۍ بیا ډوبېږي. نو د کشتۍ ټول دارومدار په دې ښکته حصه باندې دی، په دې فتحان باندې دی، فتحان. نو نبی علیہ السلام وفرمایل چې د اسلام چې دی دا په پښتنو کې ډېر مضبوط ورننوتی دی، دی د دې په زړونو کې دی راسخ شوی دی، راسخ شوی او دی د اسلام مضبوطه قلعه ده. نو بیا نبی علیہ السلام نه چې کله دا قیس عبدالرشید رضی الله عنه راووته او واپس افغانستان ته راتلل که نه نو دی به په خپلو کې دا خبرې اترې کولې د فتحان باره کې. نو دی بیا وی زمونږ دا پښتانه خو د فات نه فا دی ته اسې پا وی، پا پی ورته وای. ټیک شو، زموږ پښتانه اکثر دا فا چې دا غلطه وای، پی وای، پی نه ده بلکې دا فا ده، فا. نو زموږ د پښتنو به بیا د فتحان ته پتخان وی، پتخان. دا بیا دی ورله نوم څه کېښودو په غلطۍ کې دی بیا وی پتخان، پتخان. په دې خا باندې بیا دی زبر ویلو، دلته حالانکه په خا باندې زبر نشته، فتحان دی، فتحان. خو دلته بیا زمونږ د پښتنو به وي پتخان، پتخان. بیا به دی داسې چل کوو چې څه وخت پس وخت تېرېدو نو زمونږ د پښتانه به د افغانستان کې به دی به بیا د پتخان ته پتخانه وي، پتخانه. د نون کې به هسې قلقله کوله نو دا به بیا وي پتخانه، پتخانه، پتخانه بیا وي. نو بیا د دې پتخانه نه پتخانه دا چې کله څه وخت تېر شو نو دی به بیا وي پښتانه. مونږ وایو پښتانه یو، پښتانه، پښتانه. نو بیا دا پښتانه چې دي که نه پښتانه دا چې بیا کله د اټک طرف ته لاړل او افغانستان د اټک نه واوړېدل که نه نو بیا به دلته کې د پنجابیانو به د پښتانو ته پټھان وی، پټھان، پټھان، پټھان وی، پټھان. نو دا پټھان بیا دوه قسمه دي، دوه قسمه. یو چې کم پښتانه پښتو وای که نه پښتو ژبه وای نو هغې خو په حقیقت کې پټھان دي، هغې ته افغان وای، افغان. چې کم پښتو وای هغې ته افغان وای. څومره پښتانه که دي هغه که د افغانستان دي او که د پاکستان دي، خو چې پښتو وای نو هغې ته افغان وای، افغان. ټیک شو جی. او چې کم پښتو نه وای اردو وای که نه په پنجاب کې به هم تاسو کتلی بعض یو پنجابی به وي هغه ته به خان نوم لیکلی، خان. نو هغې کې بیا چې کم دا یو قوم دی نو هغه قوم چې وي که نه نو هغه قوم والا پښتانه نه دي خو هغې ته هم پټان ویلی کېږي. دا د پښتنو بیا دوه حصې شولې. نو دا یو پښتو وای نو دی ته هم پټان وای،
پټان وای ټیک شو او هغه چې کم پښتو نه وای او هغه یو بل نوم ورته وای داسې یو قوم دی هغه قوم خپل نمونه دي نو د هغه قوم والا تم پټان وای ٹھیک شو جی نو دا خو ما تاسو ته لږ غونټه کې د پښتنو تاریخ هم بیان کو او د پښتانه د تاریخ دانانو په نسبت باندې دا د یعقوب علی السلام اولاد دی او بیا د یعقوب علی السلام لقب چې کنه هغه اسرائیل دی نو بنی اسرائیل د اسرائیل بچو یعنی د یعقوب علی السلام بچو ٹھیک شو نو یا بنی اسرائیل دا مې درته ټول په دې کې خبر وکړه تاریخ مې درته بیان کو نو یا بنی اسرائیل معنی دا اے د اسرائیل بچو اے د یعقوب علیہ السلام اولادا اے د یعقوب علیہ السلام بچو اذکرو دا د امر صيغه ده اذکر معنی دا ته یاد کا او اذکرو معنی دا تاسو یاد کئ دی بنی اسرائیل ته وای د یعقوب علیہ السلام د اولاد ته وای د ټولو يهوديانو ته وای چې تاسو یاد کئ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکرو تاسو ټول یاد کئ نعمت معنا جنس نعمت څومره نعمتونه چې دي دا ټول تاسو یاد کئ یا معنا د زما او نعمتونو ته وای یعنی ګورئ د فرعون نه الله پاک نجات ورکو کنه د فرعون نه الله پاک خلاص کړ هغه چې بچی به ورلا چې کوم ماشوم پیدا شو هغه به ورلا ذبح کولو نو بعض کتابونو لیکلي مفسرینو چې د 70,000 نه زیات دا 10 زنه نه زیات بچی ورلا ذبح کړیو هغه شهیدان ولا حلال کړیو نو اغین الله پاک نجات ورکو د موسی علی السلام په ذریعہ سره او بیا چې کله دریاب لرالل الله پاک ولا دریای قلزم کې 12 لارې ورکې د 12 قبیلې وي 12 لارې ولا الله پاک ورکې دا دویم نعمت شو بیا دریم نعمت چې الله پاک ورلا دا چې کوم میدان تیه په میدان تیه کې ورته الله پاک وریځ پیرا وسو په وې درولې دا دریم نعمت شو سلورم نعمت چې من او سلوا به ورله الله پاک را ورولا د اسمان نه یعنی ملزان به او الله ملزان به دی ارزه کې خواره به ور سره خوا کې ګرځیده بس را نیول به او چاړه به پر اخکله نو دا بل نعمت شو خجی بیا ورته الله پاک دا سلوا چې کنه سلوا یو من دی یو سلوا ده نو دا سلوا به د حلوا قسم په شانته دا وره غونته کې را ورده خوګه غونته کې به دی هغه خواله او بیا دا سلورم نعمت شو پنځم نعمت چې د دې به کمی کپڑے یا بنه خیرنې دي او نه بزړې دي بعضو کتابونه لیکلي چې دی به غټېدل کپڑے به ورسره غټېدلی نو دا بل نعمت شو شپږم نعمت الله پاک ورله بیا په شام فتح ورکړه نو او دا بیا بل نعمت شو او اوم نعمت چې الله پاک فرعون او د هغه ټول لخر د دې په مخامخ دی ورته قتل او د دې په مخامخ باندې الله پاک د دریای قلزم کې غرق کړل نو دا ټول نعمتونه ورته الله پاک وای چې نعمتي اذکرو تاسو یاد کئ نعمتي زما نعمتونه د نعمت معنا نعمتونه او یا معنا د زما نو موږ به داسې وایو زما نعمتونه التي کم نعمتونه چې انعمتو ما کړی دي ما انعامونه کړیو انعمت معنا ما انعام کو او انعمت معنا تا انعام کو نو دلته کې انعمت پس سوره فاتحه کې انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم تا انعام کړو او دلته کې الله پاک فرمای وای زما غ نعمتونه یاد کړئ کم نعمتونه چې انعمت ما کړی دي علیکم پتا سو باندې نو ګورئ د دینه مراد خود نبی علیہ السلام د زمانی يهودو کنه د نبی علیہ السلام د زمانی يهودو نو اغي باندې خو هغه بنی اسرائیل باندې خو الله نعمتونه نو کړی کنه خودل تور الله پاک وای په پلار په نیکه باندې انعام کول هغه په اصل کې په بچو باندې انعام دی نو د یعقوب علیہ السلام چې کوم اولادو بنی اسرائیل نو په دغه بنی اسرائیل چې الله کوم نعمتونه کړو د فرعون نه نجات الله ورکو په دریاب کې ول الله لارې ورکړي او میدان تیه کې ورته نعمتونه شو په شام فتح دا ټول ورته الله ور نصیب کړي هغه د پلار نیکو هغه نعمتونه چې کنه نو هغه په بچو باندې نعمت ته نو دلته ورته الله پاک فرمایي وای تاسو زما هغه نعمتونه یاد کړئ کوم نعمتونه چې ما په تاسو باندې کړی دي کنه اذکروا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اے یعقوب علیہ السلام بچو اذکروا تاسو یاد کړئ نعمتي زما نعمتونه التي کم چې انعمتو ما کړی دي ما انعامونه کړی دي علیکم پتا سو باندې ٹھیک شو
نو پدی باندې الله دا ډیر نعمتونه کړو بیا ورته دی الله پاک ورته په تورات کې او فرمایل وای تاسو باندې خدا ټول نعمتونه ما کړی دي کنه هوس یاد وساتئ اخره کې به زما یو پیغمبر راځي د اسماعیل علی السلام په اولاد کې نوم به محمد صلی الله علیه وسلم وی تاسو به په هغه باندې ایمان راوړئ نو دی وای مونږ به خامخا په هغه باندې ایمان راوړو الله پاک ورته فرمایل لتؤمنن تاسو به خامخا ایمان راوړئ په هغه محمد صلی الله علیه وسلم ولا تنصرنه او تاسو به ضرور د هغه مدد هم کوئ نو دلته کې ورته الله پاک هغه فرمای وای ما خو بندادونه نعمتونه کړیو کنه اوس اوفو و معنا او اوفو چې ده کنه نو دا د امر صيغه ده د حکم صيغه ده چې ډیرو کسانو ته وای چې تاسو پورا کړئ ناغي ته به اوفو تاسو پورا کړئ او تاسو پورا کوي بعهدی عهد وعده ته وای او یا معنا ده زما د دې یا معنا ده زما او عهد څه ته وای وعده ته وای وعده نو د دې به مونږه معنا داسې کو د دې یا به اول معنا کو د دې عهد به وروسته معنا کو زما وعده نو د الله پاک وعده سوا د بنی اسرائیل سره چې ټول نعمتونه ورته یاد ک اوس ورته الله پاک فرمایي او فو تاسو پورا کوي بعهدی زما عهد هغه عهد سو چې تاسو په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړئ او داغه مدد وکړئ الله پاک ورته فرمایي لتؤمنن تاسو به خامخا ایمان راوړئ په محمد صلی الله علیه وسلم ولا تنصرنه او تاسو به خامخا داغه مدد هم کوئ داغه سره به مرسته کوئ نو الله پاک ورته فرمایي وای کچرته تاسو زما وعده پوره کړه اوفي دا د واحد متکلم صيغه ده ز پورا کوم بعهدکم ستاسو وعده عهد وعده ته وي او کوم معنا راستاسو او دلته عهد وعده ده او یا معنا را زما نو دلته ورته الله پاک وي اوفي زب پورا کم بعهدکم ستاسو وعده نو عهد مضاف ته دا کوم مضاف الیه نو مونږ اول د مضاف الیه معنا کو ورسته د مضاف معنا کو نو مونږ وایو بعهدکم ستاسو وعده نو الله پاک ورته فرمای ک تاسو چرته زما وعده پوره کړه چې په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړل د مدد هم کوي اوفي بعهدکم زبستاسو وعده پورا کم کما وعده چې د بنی اسرائیل با د نبی علیہ السلام د دنیا ته دراتلو نه مخکې دا دعا کوله چې یا الله کم محمد صلی الله علیه وسلم بچ ته کم اخیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لګي کړه او مونږ ته د هغه مونږ سره د هغه وعده کړی دا چې تاسو په هغه ایمان راوړئ اے الله د هغه په نوم باندې زمونږ مدد وکړي د کافرانو خلاف نو الله پاک به د نبی علیہ السلام د نوم په برکت سره به د هغه مدد کولو نو الله پاک ورته فرمایل وای تاسو زما وعده پوره کوي زبست تاسو وعده پوره کما هغه وعده سره چې تاسو به د محمد صلی الله علیه وسلم په نوم باندې زمانه مدد غوښتو کنه نو زه به اوس د کافرانو خلاف تاسو هغه مدد پوره کوم نو اوفي زب پوره کم بعهدکم تاسو وعده نو وعده سوا چې الله پاک ورسره وعده کړی و که تاسو زما وعده ومنله کنه چې په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان وروړئ او د هغه تابعداري وکړئ او د هغه به مدد کوئ نو اوفي بعهدکم زه بیا ستاسو وعده پوره کوم چې د دشمنانو خلاف به زه ستاسو مدد کوم نو هغه دغه ده اوفي زه به پوره کم بعهدکم ستاسو وعده و ایایا او الله پاک ورته فرمایي و ایایا او صرف زمانہ د دې یا معنا ده زما د دې یا معنا سره زما و ایایا او خاص زمانہ او صرف زمانہ فرحبون دا د امر صيغه ده فرحبوني نو دا اصل کې دا سره ارهبو معنا تاسو او یریږئ ارهبو معنا سره تاسو او یریږئ او چې زنه ته ما چې مانو یریږئ نو دلته کې باور سره بیا نی راشي نی ارهبو بیا په شروع کې فاء لګی دا نو دا حمزه را حرکت بیان ویل کیږي نو دا فرحبونی ده نو چې کله پر فرحبونی باندې وقف مونږه کو کنه نو دا بیا مونږه وایو فرحبونی دا یات بیا ختم شي د وقف د وجنه نو دا بیا داسې لیکل کیږي فرحبونی نو فرحبون ناغیات بیا
دا یا ضمیر متکلم دا بیا حذف شي د دې وقف د وجې نه. نو دلته په وقف شوی دی نو د دې نون نه یا حذف شوی ده. نو فرحبونی معنی ده تاسو پر ارحبو کې انت ضمیر دی، انتم ضمیر دی، انتم په دې کې دا انتم ضمیر پټ دی. انتم معنی تاسو او ارحبو معنی ده او یریږئ او نی معنی ده زمانه. نو تاسو زمانه او یریږئ. فرحبونی نو تاسو زمانه وره او ایایا او خاص زمانه فرحبونی تاسو یریږئ. نو تاسو خاص زمانه او صرف زمانه یریږئ، د بل چا نه مه یریږئ. د بنی اسرائیلو کې به داسې وو چې دوی به رهبانیت کولو، رهبانیت کنه. نو د دې علاقې خلکو به دوی له خوراک سکاک ورکولو، دوی له به مال دولت راوړلو، دوی به راغونډه کوله، راغونډه. نو تاسو چرته زما نو دلته ورته الله پاک ځکه فرمایي فرحبونی زمانه یریږئ د دې خلکو د دې خیراتونو نه او د دې د زکاتونو نه او د دې د دغه نه چې کوم تاسو له راوړنې کوي لکه څنګه پیران چې دي هغې له دا خلک وړي او هغې ته په خزانو کې ورچوي. نو دغه شان دی بني اسرائیلو له به هم خلکو راوړله او ورته به وایي چې یاره دا د پیغمبرانو بچي دي، اولاد دی. نو دوی له به هم خلکو دا خیرات او زکاتونه دا به ورله راوړل. نو الله پاک ورته فرمایل چې تاسو زما خبره ومنئ چې زما په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان راوړئ، د هغه مدد ملګری شئ، د هغه مدد به کوئ. اوفي بعهدکم زه به ستاسو مدد کوم او تاسو به زه د دشمن خلاف کامیابوم او ایایا فرحبون او صرف زمانه یریږئ. د دې خلکو د خیراتونو زکاتونو بندیدلو نه مه یریږئ چې تاسو باندې ایمان هم راوړو نو تاسو باندې به دا خلک خیراتونه زکاتونه بند کړي. د دې خبرې نه مه یریږئ بلکې خاص زمانه یریږئ. زه به ستاسو مددونه او نصرتونه کوم. نو دا زمونږ د یا بني اسرائیل اذکرو د فرحبون پورې دا یو آیات دغه ترجمه تفسیر اوس په مختصر ترجمه وایو. جی یا بنی اے بنی اسرائیلو اذکرو یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اے د اسرائیل بچو، اے د یعقوب علیہ السلام بچو. اذکرو تاسو ټول یاد کئ، تاسو ټول یاد کئ بعهدی نعمتی زما نعمتونه التی کم چې انعمتو ما کړیو ما انعامونه کړیو علیکم په تاسو باندې. واوفو او تاسو پوره کوي، واوفو او تاسو پوره کوي بعهدی زما وعده، بعهدی زما وعده. اوفي زب پوره کم، اوفي زب پوره کم بعهدکم تاسو وعده، بعهدکم تاسو وعده. و ایایا او خاص زمانه او صرف زمانه فرحبونی تاسو ټول یریږئ، تاسو ټول او یریږئ، تاسو ټول صرف زمانه او یریږئ. نو دا زمونږه د نن ورځې درسو. تاسو ځان سره د دې تاریخ لږ تصویرم واخلئ، سکرین شاټ واخلئ، کوشش کوئ دا په دې باندې ځان پوهه کوئ. او دا زمونږ د نن ورځې درسو. راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.